الرحمن الرحيم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. هغه باب کې دا دریم آخری حدیث ته په کوم کې چې موږ ته غوره اعمال ښودل. دا حدیث د سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل لے. جلیل القدر صحابی دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره ډېر موده پاتې شوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مبارک کې فرمایل چې تمسکوا بعهد ابن ام عبد. عبداللہ بن مسعود چې کوم خبره تاسو ته کوي ناکله کوونیسه. هغه صحابو کې چې په دین باندې ډېر سمجھ او بوج الله غیله ورکړل. هغه ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو ای العمل احب الی الله، کوم یو عمل الله ته زیات محبوب دی؟ ګوره مخکنی حدیث کې تاسو ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب کې ویلو چې الله باندې ایمان او دغه پر رسول ایمان دا زیات محبوب دی، زیات افضل دی. دلته کې د سوال نوعیت بدل لې، هلته ای العمل افضل، دلته وی ای العمل احب الی الله. د ټولو نه غوره دا غي جواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو ایمان بالله ورسوله. چې کله دلته کې تپوس کوي چې ای العمل احب الی الله، غورواله نه وي الله ته کوم پسندیده ده. ته دې نه معلومیږي دا چې د ایمان نرستو اعمالو کې کم عمل الله ته زیات پسندیده ده. تو دے وجہ یو محدث دے ابن دقیق العید رحمت اللہ تعالی علیہ اغدل طریقی چ الاعمال فی هذا الحدیث محمولۃ علی البدنیہ. دلته کې د اعمال مراد څه دی؟ بدنی اعمال، ظاہری اعمال. ځکه دې کې احبیت ته هغه بل کې افضلیت ہو. دا استدلال د دې جملې نه کړی دی چې ای العمل احب الی الله، عملونو کې کم عمل الله ته زیات پسندیده دی. صحابه کرامو ته پوښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اکثر و بیشتر د دین په باره کې دي. نور مسائل هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم له نه راوړي او که راوړي نه به ډېر کم کوزي. دا غي وجہ دارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله استاد دی، دا رسول دی، هغه نه دغه مسائل ډېر تپوسل پکاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الصلاة علی وقتها، منځ په خپل وخت کې کول. د سحر بانګ تقریبا 10 منټه کم ویل کېږي او ډېر ناوخته پورې بیا دا بانګونه وایي خلک. چې کله ټایم داخل شي نو موز کېدل دا ممکن شي، آسان شي، جواز پیدا شي. او دا تر هغې ټایمه پورې کېږي تر کومې پورې چې وخت مکروه نه وي، اوږد وخت دی. اوس په دې کې پسندیده کم یو دی، مثلا 12 منټه د پاسه 12 منټه د پاسه 12 بجې ماسپښین کېږي. دا مونځ تر کومې پورې دا مونځ وي
تر مثلین پورې د احنافو بنیز او د احنافو د محقق مذهب مطابق په مثل اول باندې دا 2.5 غنټې ټایم د دې لپاره. نو آیا په دې وخت کې دنه مونږ کول الله ته غوړه دي محبوب دي او کنا لومبنه ټیم الله ته پسندیده ده؟ د حدیث کې د پوهې خبره ده ټایم خو داخل شوی دی 3 غنټې ټایم دی هر ټایم کې چې ته مونږ کې ادا کیږي دا جواز شو. خو الله ته پسندیده کم عمل له نو پسندیده عمل الله ته هغه اول وخت کې مونږ کول دي. زمونږ خلک خامخا رستو کېږي هر یو مونږ کې دغه حال دی. یوازې مازدیګر نه ماسپښین اذان هم زمونږ ډېر ناوخته دی چې کله 40 منټه د پاسه 12 بجې باندې یا په وبای 12 بجې باندې ټایم داخل شو نو پکار دی چې په 12 بجې بانګ ویلی شي نو په کم یو بجې دې مونځ وکړي شي نو 12 باندې ټایم داخليږي نو زمونږ بانګونه 1 بجې ویل کېږي نو دا خو دویم ټایم ته وړي نو مونځ 1 بجې ته ورسي یا په کم 2 ته دا څوک نه وي چې مونځ نه کېږي مونځ کېږي خدای کې غوره کم دی الله ته پسندیده کم دی. نو الله ته پسندیده د هغې احادیثو نه معلومیږي کومو کې چې دا ذکر دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با خپل منځونه په اول وخت کې کول. دا ظلم نه دی سړی چې محنت کوي نو پکار دی چې سم طریقې سره کار وکړي. الله ته کم زیات پسندیده دی الصلاۃ علی وقتها هغه عام ټایم نه دی بلکې مونځ په اول وخت کې. ابن بطال ریلوی شارح دی د صحیح بخاری هغه د حدیث لاندې لیکلي دي چې البدارو الی الصلاة فی اول اوقاتها افضل من التراخی. د تراخی رستو والی نه رستو بهتر دارا افضل داره چې سړی د بدار تلوارو کی په مونځ باندې اول وقت کې کول باندې تلوار کول پکار دي. راجح هم دغه ده خدارا چې مونځ گزار دی افضل ټایم کې مونځو کی دا د امامانو لاس کې را پکار دی چې خلکو کې هغه شعور بیدار کی چې تکلیف خاصم کوي نو خدارا چې افضل وقت کې وکړو دارا چې ګن رستو ټایم کې مونځ نه کېږي کې مونځ کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل ټول عمر کړی دی پکار دی چې مونږ د هغې اتباع وکړو اول هغې کېږي چې مونږ اول وخت کې مونځ وکړو. حرمینو کې په دې عمل کېږي مثلا په وبای 12 بجې باندې ټایم داخليږي نغې په وبای 12 بجې باندې بانګ وي بس زمونږ دا ټایم وختي داخل شي بیا مګې کې مونږ نیمه غنټه 3 پوا رستوالي کوو صحیح خبره نه چې کله په وبای 12 بجې هغې بانګ وي نو 20 منټه د هغې فاصله د بانګ او د اقامت په منځ کې هغې ټایم روزانه بدلېږي ټایم هغې روزانه بدلېږي زموږ دا موږ چېرته کې هفته کې یو ځل بدل کړو هم سم ټوپ وو 15 منټه ټوپ وو موږ الله انور خو روزانه بدلېږي دا سستی دا نه ده پکار دې ته تیزي ورکول پکار دی او مونځ له اهمیت ورکول پکار دی مونځ ګزار هم مونځ له اهمیت نه ورکوي دې له اهمیت ورکول پکار دی. الصلاة علی وقتها زمونږ بانګ چې وویلی شي نه پسې نیمه غنټه مونږ ګیپ ساتو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې ثابت دي نه هغه داري چې سړی پکې اودس وکړي یو 2 رکعاته مونځ وکړي یو 10 آیتونه ولوستی شي نو په دې نیمه غنټه نه لګي په دې هم دا 15-20 منټ لګي زیات نه نو مونځ ګزار خو ټول مونځ کوي خو د خپل طبیعت مطابق کوي دا الله او دا هغه د رسول د وینا مطابق نه کوي هغې مطابق کول افضل دی. الصلاة علی وقتها مونځ د هغې په وخت کې نو بیا ما تپوس وکړو ثم ایو بیا الله ته کم یو غوره دی کم زیات پسندیده دی قال ثم بر الوالدین نو یې فرمایل بیا پلار او مور سره احسان کول نیکی کول ښه سلوک کول
دا منس پسې رستو عمل له. ادا بالکل د قرآن ترتیب دی. قرآن مجید سورۃ لقمان کې د لقمان وصایا لیکلي دي، د لقمان حکمتونه. لقمان دا یو ډېر هوښیار سړی و. عربو کې د ده وصایا د حکمت خبرې دا مشهورې وې. نږدې ساحل باندې دی پاتې کېدو، د عربو به د سره ملاقاتونه هم کېدل د مشرانو. په دې وجه قرآن مجید د هغه تذکره کړې ده او د هغه په نوم یې سورۃ لقمان لیکلی دی. داسې خلک چې د هغې نه عرب واقف نه وي، قرآن د هغې ذکر نه کوي. قرآن د نصیحت کتاب دی او دی که څه تاریخي واقعات لیکي نو هغه لیکي چې د هغې نه عربیان واقف دي. خلقو دی نه یو کیسه جوړه کړې ده پوره. د کیسې ضرورت نشته. د قرآن د اصلاح کتابو او د مشرکین مکه د اصلاح لپاره راغلو بنیادي طور. چې کله هغې سم شي نو وروسته بیا نور خلک سمیږي. نو لقمان که هغې نه پېژندی نو قرآن به د هغه تذکره نه کوله. قرآن چې د هغه تذکره وکړه نو معلومه شوه ده چې عربیانو دی پېژندو. د هغه وصایا دي قرآن کې. خلقو ته هغه وصیتونه نه دي معلوم، نور دروغجن وصیتونه د هغه معلوم دي خلقو ته. کتابونه عربی کې خلقو لیکلي وصایا لقمان، دروغجنو خلقو لیکلي. قرآن چې د هغه څه وصایا لیکلي دي نو هغې کې اول د حکمت خبره داره چې شرک ونه کوې. دا د هغه وصیت دی او دا د هغه حکمت دی چې یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. نو بیا د خپل حق نه بیان کړی. په دې وجه هلته کې الله د هغه د مضمون په منځ کې خپل جملې داخلي کړي دي. دې ته زموږ استادان ادخال الهي وایي، یعنی د هغه د کلام په منځ کې هغه کټ کړی دی. وروسته بیا 2 آیته پس د هغه کلام بیا شروع کېږي یا بنی سره. او دا منځ کې چې کومې جملې کوي نو پای کې د پلار او د مور حقونه بیانوي. ووصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك. دا جمله ده کومه چې د حدیث سره متعلق ده. ثم بر الوالدین، قرآن او حدیث د دې یو منبع ده. کم خلک چې په قرآن پوهېږي او په حدیث هم پوهېږي نو هغوی ته په صحیح احادیثو کې قرآن کې تعارض نه ښکاري. چې کم خلک نه پوهېږي نو هغوی وي دا جي دا آیت خدا سره او دا حدیث دا سره هېڅ اختلاف نه وي. په صحیح حدیث کې او په قرآن مجید کې آپس کې څه تضاد نه وي. ان اشکر لی ولوالدیک. دارنګې په سورۃ بنی اسرائیل کې فرمایي چې انسان قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. ستا رب فیصله کړې ده چې تاسو به د هغه نه سوا د بل چا بندګي نه کوئ او پلار او مور سره به احسان کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم الصلاة علی وقتها دا الله حق بیان کو نو ثم بر الوالدین یا پلار مور سره احسان. دا ترتیب دی او دا تنبیه په دې ورکوي چې ډېر منځګزاري چا د پلار مور حق نه پېژني. ټول عمر یې په دې کې تېر کړي، سجدو کې تېر کړي، تندي کې محراب پیدا شوي، لیکن پلار ته هم ناراضي او مور ته هم ناراضي. دی جهنمی دی ظالم. پکار دا دی چې دی خپلې کمزورۍ ختمې کړي. پلار مور په باره کې کمزوری ډېر غیر مناسب دی. قال ثم ایو، ما تپوسو کو بیا کم یو. قال الجهاد فی سبیل اللہ، نوی فرمایل دا اللہ پلار کې جهاد کول. رومنه حدیث کے تاسو ته یادي نو پای کې حج مبرور رست ویلو الجهاد فی سبیل اللہ مخکې ویلو. مقصد دا دی چې عبادتونه د جهاد نه رستو دي. په دې حدیث باندې خلق دوکه شي، د هغې خیال لایي چې الجهاد فی سبیل الله ګنده افضل عمل نه دی، دا د پلار او د مور د خدمت نه افضل دی. کله چې دا فرض شي، جهاد کله فرض عین وي او کله جهاد فرض عین نه وي.
او چې کله په هر چا باندې فرض شي نو بیا به بر الوالدین رستو وي، او کنه په هر چا نه فرض نفلی جهادي نو بیا به د پلار مور نه اجازت ضروري. په دې حدیث کې څه اشکال نشته دی، خو خلق حدیث کتابونه هم نه ګوري او شروع هم نه ګوري د حدیث، اعتراض راځي پې چې کله یو ته غوره وی کله بل ته وی. کله چې جهاد فرض عین شي غیر مسلم مسلمانان تنګي د هغې امن و امان ته خطره وي، نو دې وخت کې د چا نه تپوس ضرورت نشته، جهاد فرض عین دی او دا د هر څه نه غوره دی، د مونځ نه غوره دی، جهاد به کولی شي. او چې کله جهاد فرض عین نه دی نفلی دی نو بیا دغه مرتبه دا کومه چې د حدیث کې دا خو د پوهې خبره ده، دې کې خو اختلاف نشته. درې ترتیبه درې مسائل مونږ ته معلوم شو. اول لا چې مونځ په خپل ټیم کې الله ته زیات محبوب دی، هغې پسې دویم بر الوالدین او دریم الجهاد فی سبیل الله چې کله جهاد فرض عین نه وي. صحابي دی هغوی تپوسونه مې کول غوښتل حدثني بهن ولو استزدته لزادني. دې جملې څه مطلب دی چې ما ته خدا حدیث بیان کو او که ما ته سیوا تپوسونه کول نو لزادني، ما ته به خامخا جوابونه سیوا کول. دې جملې مطلب دا دی چې زما په ذهن کې نور څه سوالات هم خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته تکلیف رسی که یو سړی د سهار نه لګیا شي او تر ماسپښینه پورې هغه دین بیان کړي، نور څه کار وکړي، نو په ده باندې خلقو له اوس شفقت کول پکار دي که نه دي پکار؟ مقصد د هغه دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستړی شوی و، شاق لګېدل په هغه باندې نور تپوسونه، لیکن د هغه شفقت او مهرباني په امت دومره وه چې هغه ما ته خپل تکلیف نه ښکاره کو، خو زه پې پوه شم چې هو دی هو دې وخت کې تکلیف کې دی. نو باوجود د دې چې ما ته نور سوالات وو لیکن ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم تنګ نه کو. هغې تناظر کې دی وایي چې ولو استزدته لزادني، سره دی چې ډېر تکلیف دی ورته مشقت کې دی، خو د هغې باوجود که ما ته نور تپوسونه کول که نه نو ما ته به نور جوابونه هم کړی خو نور ما مناسب ونه ګڼل. نو دې حدیث کې موږ ته افضل الاعمال ثابت شو، اول وخت کې مونځ کول او د پلار او مور سره احسان او جهاد فی سبیل الله. او د صحابو د ادب پته مو لګېدله چې کله پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې وخت تکلیف دی نو ټیک دا دین مسله تپوسم خو زه بل وخت به تپوسم. اقول قولی هذا استغفر الله لکم.